इज्जतमंदो हदीस मुबारक की राजी इय्याका वल हसद फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारु अल हुतब। तासु द हसद न ज़ान ओसाते, इय्याका वल हसद, तासु द हसद न ज़ान ओसाते। फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनात, ज़का چې دا حسد او دا کینه او بغض یأکل الحسنات دا نیکی خوري، کما تأکل النار الحطب، لکه څنګه چې اور لرګي خوري نو دقه رنګ دا حسد نیکی خوري. عزتمندو په اتفاق باندې او په اتحاد باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو لویه مجموعه هغه دلالت کوي چې اتفاق او اتحاد پرې کې برکت دی او اختلاف پرې کې بے برکتی پرته ده. ځکه چې قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مؤمنان په خپل منځ کې رونه دي. فاصلحوا بين اخويكم، تاسو د دې په منځ کې د دوه ورونو په منځ کې اصلاح وکړئ، د دې په منځ کې روغ وکړئ. واتقوا الله، او د الله پاک نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ. لعلکم ترحمون، دې لپاره چې پتا سبحانه رحم وکړي شي. د دې نه دا پته لګي خو چاري د دوه ورونو په منځ کې اصلاح ونشي، د یو دوه مسلمانانو په منځ کې روغ ونشي او اختلافات په خپل منځ کې او دشمنی طرفګنۍ په منځ کې حسد کینه بغض په منځ کې، نو دین دا پته لګي چې دا سړی به د الله تعالی د رحم نه محروم وي. بیا نو ځکه چې الله جل جلاله فرمای لعلکم ترحمون، دې لپاره چې پتا سوان رحم وکړي شي. بل ځای کې الله جل جلاله فرمای وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، خو چېرې یو دوه ډلې، یو دوه خاندانونه، یو دوه ګروپونه اقتتلوا، خو چېرې په خپل منځ کې جنگ جګړې وکړي، قتل و قتال وکړي، فاصلحوا بینهما، د دې دوانو په منځ کې اصلاح وکړي، د دې دوانو په منځ کې اصلاح وکړي. او دا اصلاح راوستل دا د معاشري خپل ذمہ داران وي، د علماو ذمہ داري ده، د معاشري چې کم مشران وي د هر خاندان د مشر ذمہ داري ده. او دا رنګي چې زمونږ په معاشره کې کم با اثر شخصیات دي د هغې ذمہ داري ده چې د هغې خبره منل کېږي، دا د هغوی ذمہ داري ده. نو چې د دې په منځ کې روغ وکړي، د دې په منځ کې اصلاح وکړي. یو بل ته په پړه کې بعضې وخت په منځ کې شیطان وي، یو ته وایي هلکه ځان ساته، بل ته وایي ورشه پې، نو په منځ کې چې کوم دی نو هغې دواړه یو بل سره وجنګوي. نو چې یو مصلح للافراد او یو اصلاح کوونکی سړی راشي او د دې دواړه یو خبرې ووري او بیا ورته ووایي چې هلکه هغه خو تا ته پړه کې اسم نشته دی، دی بل ته وایي چې هلکه تا ته خو د هغه پړه کې هېڅ هم نشته دی، نو تاسو دواړه خو په خپل منځ کې هېڅ هم نشته دی، هلکه دا به درېیم کس وي، تاسو ته به څه وایي. نو چې کله د دې ته دا پته ولګېږي چې یاره دا څوک درېیم کس دی چې زموږ په منځ کې اختلافات را پیدا کوي، نو بیا د دې په منځ کې بیا هغه بغض ختم شي، کینه ختمه شي او یو بل سره محبت را پیدا شي. بلکې په داسې موقع باندې دا دروغ هم ورته ویلی شي چې یاره پلان کې هغه ستا په باره کې ډېره ښه عقیده وه، مونږ ورسره کېناستو، د جرګې مشران ورسره کېناستل، هغه خو وی چې زمونږ دین په دنیا رور دی، هغه خو وی چې یاره بس زما مسلمان رور دی، هغه خو وی چې بس د سره زما ټول نه زیات محبت دی په کلي کې، د دې خو زما په کلي کې ډېر زیات خوښ دی زما. د هغه بل لاړ شي، یاره زه خو د بل مشر سره کېناستم، هغه خو ستا په باره کې ډېره ښه عقیده وه، تا سره خو یې ډېر زیات محبت و، یاره دا څوک درېیم کس دی، خیر دی د چا خبرې مه اوره، او خپل منځ کې چې کوم دی نو هغه محبت قایم کړي. نو الله جل جلاله به هغه مشرانو له اجر ورکوي، الله جل جلاله به دغه کسانو له اجر ورکوي. تاسو وګورئ صحابه کرام چې کله د مکې مکرمې نه مدینه منورې ته هجرت وکړو، نو مدینه منوره کې هغه مواخات قائم شو. مواخات کی بزم آراستا ہے وہ دیکھو مهاجر و انصار دیکھو. د مواخاتو د صحابه کرامو په منځ کې د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې ضرور ولې یو بزم جوړ شوی دی
वो देखो मुहाजिर व انصار देखो تاسو وګورئ دا مونږ ځای په ځای باندې په جماعتونو کې په جنازو کې په تبلیغي بیانونو کې دا مونږ اورو چې د چا دوه بیبیانې وین یو بیبي له یې طلاق ورکو او خپل مهاجر ورته ویلي چې دې بیبي له ما طلاق ورکو چې دا عیدت تیر کې هدي سرته نکاح وکړه نو دا د هغې په منځ کې ورورولي قایمه شوله ورورولي پکې قایمه شوله نو الله جل جلاله دې زمونږ په کلي کې مزید هم اتفاق را پیدا کی مزید دې پکې الله جل جلاله اتحاد را پیدا کی او الله جل جلاله دې مشرانو له اجر ورکي شهزاد افضل صاحب له دغه رنګې روزت الله روزت صاحب له او فیاض کاکا له الله پاک دې درېوان له اجر ورکي کو نور چا وکړو سره منډه ترله والی وي دې مشرانو د دې خبرې غورځولي نه دي د دې خبرې په ګل بدلې کړي دي او د دې خبرې منلې ده او دې د عزت ورکړي جرګې د عزت ورکړي دي دا نن چې دا کم دا خوشحالي جوړه شوې ده دا د دې وجه نه جوړه شوې ده چې د جرګې مشرانو خبرې له عزت ورکړي شوې دي چې جرګې د مشرانو خبرې له عزت ورکړي شي د هغې خبره واورېدلی شي نو بیا فریقین نه پاتې کېږي بیا به یو فریق جوړېږي بیا به د هغې په منځ کې محبت قایمېږي بیا به د هغې په منځ کې اتحاد او اتفاق جوړېږي الله جل جلاله زمونږ دا کړي د مزید بې اتفاقۍ نه وساتي اوس هم که د چا په منځ کې خانداني بې اتفاقي وي که د چا په منځ کې په لږ څه خبره باندې بې اتفاقي وي یا مونږ خیال وي اکثر دپاره په جومات کې بعضې کس بل کس سره په صف کې نوځي دا جومات خو نوم د اجتماعیت دی د جومات دا مونځ الله جل جلاله داسې فرض کول چې یار بس هر کار کس په کور کې کوي دا فریضه په دې باندې دا ذمه به د وجوب نه فارغه شوې وه خو الله جل جلاله ته د مسلمانانو دا اتفاق او اتحاد مطلوب دی چې تاسو جومات ته راځئ او بیا په جومات کې ځان له مونځ نه دی په جومات کې هم په جمع سره مونځ دی نو دا مزید اتفاق طرف ته اشاره ده اتحاد طرف ته اشاره ده نو چې مونږ جومات ته هم راشو او په جومات کې په جمع کې هم شریک شو او بیا په جمع کې په یو صف کې یو ځای نه ودرېږو نو دا خو مونږ بیا هغه اتحاد او اتفاق لري ته ورکړله نه انشاءالله په خپل منځ کې ورورولي قایمو او انشاءالله په خپل منځ کې به یو مواخات او ورورولي او محبت دا به انشاءالله قایمو او بغض او حسد دا به انشاءالله د خپل منځ نه وباسو او انشاءالله چې دا دوانه خاندانونو مشران انشاءالله اوس په هغې پنډال ته راشي د هغې په منځ کې به هغه روغه کېږي مشران چې کوم دي نو هغه سټیج طرف ته چې کوم شهریار صاحب هغې دې هم راشي راځئ تاسو راځئ